رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سورة منافقون اتشتم سپارہ نهم نمبر آیات مبارک ہے خلاصہ سورت چکل منگ بیانول سر کے ناغی کی منگ ویلو چی سورت کی دو رکو گانی دی اول رکو کے اتلس پلیتے دا منافقانو او دویم رکو کی دا خبر ذکر کی چی دا مرگ نمخ کے زان لا خیرت تسولے گا پخپل لاس باندے اخیرت لا سولے گا د دې تمام کو چې زو وفات شم بیا برا پس رستو خلق خیراتونه کینا ٹھیک ته چې دا غي ثواب انسان ترسي خدا د ټولو نل د انسان خ عمل او خ غټ اداله چې انسان ځان مخ کې تیاریو کې او مخ کې ولي یا ایو الذین آمنوا اے مومنان لا تلهکم غافل دن کی تاسو اموالکم مالون استاسو ولا اولادکم ان اولاد استاسو عن ذکر اللہ د ذکر دا اللہ نام یعنی د خپل مال او د اولاد د وجن د الله د ذکر نه غافل نشي ازین مال ګټلو کې اولاد سره مشغول دلو کې اخرت د نیر شي دا الله ذکر د نیر شي دا الله منز پرشوي د نیر شي دا الله کتاب د نیر شي دا سه مکوا کدا سه دیو کو نو تاوانی بشي چبشي تاوانی بشي ومن يفعل ذلك او چاچ وک دغ کار فاولئک هم الخاسرون هم دغ کسان دوی تاوانیان دی وانفقوا خرچ کے مما دا غمال نا رزقناکم چی منگ پر رزق دک در کڑ دیتا ستا مما دا غمال نا رزقناکم چی منگ پر رزق در کڑ دیتا ستا من قبل ان مخ کے دا دینا یأتی چرابشی احدکم یوستا ستا الموت مرگ فیقولن دی بوائی رب زما رب لولا اخرتنی ولد نرستک ما لرا الى اجل قریب نیٹی نزدے پورے لولا اخرتنی ولد رست نکڑ ما لرا الى اجل قریب تر نیٹی نزدے پورے فاصدق نما بخیرات کڑوی واکم من الصالحین او شوی بمزد نیکانو نام یعنی یا اللہ مرگ با وقت کی دا انسان بیا تمنا کئی دیوی چی یا اللہ لگ شانتی دا مرگ میں رستو راغلوی نو ما با صدقہ کڑوی ما با خیراتو نکڑوی ما بدنے کے کارو نکڑوی اللہ رب العزت فرمائی مخ کی تے سوچو کا اسی نزن کدن کے بیا چغوی رب ما رستو کا بیا نیٹن رستو کی خواہ نیٹا چی یوزل راشی بیا دا انسان نرستو کی داغی نمخ کی زان دا پارا تیاریو کا آخرت تا زان دا پارا دا زان نمخ کی سولے گا دغد کامیابی دا د دې وجنه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای
هر هغه سړی چې هغه باندې حج فرض دی یا زکات و فرض دی او دی دا حج نه ادا کوي یا زکات نه ور کوي نو دی بزن کدن کې دا خبره کوي دی بسوي یا الله لګ مې رستو کا نیټه مې رستو کا چې آخرت د پاره تیار وکم. یو سړی ورته وی دا زنکدن کې چې دا سوال کې چې الله دنیا ته مې واپس بوزدا خو د کافرانو بارک الله ویلي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ته ګور نه دلته خو مؤمنان مخاطب کړي دي یا ای الذین آمنو ویلي دي یا ای الذین کفروا نه ویلي یا ای الذین آمنو ویلي دي فاصدقوا ما بخیرات کړي واکم من الصالحین او شی به زد نیکانو نا ولا یؤخر الله چر برستن کی الله نفسن یو نفس لرا اذا جاء اجلها کل چراش نیټه داغه نیټه چې کله پوره شي بیان رستو کیږي. قران وی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نه یو ساعت رستو کیږي او نه یو ساعت مخکې کیږي. والله خبیر الله خبردار دی بما پای تعملون چې تاسو عمل کوئ. دیو جنا یو حدیث کې راځي ابو درداء سے ابن روایت ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو انسان نیټه عمرم نه زیاتیږي عمر زیاتې دل دادی چې یو انسان قبر کې پروتي او نیک عمل اولاد پریخي هغه ول دعاګانې کوي اول دعاګانې کوي نو د عمر زیات دی کنه ولې کدی وفاتم دی خود د په قبر کې نیک عمل نامه غجاری دا نیک عمل او پس روان دی. سورۃ منافقون دا ممتاز او په کثرت د صفات د منافقینو د منافقانو صفاتونه په کې زیات ذکر یو سمرو اتلس پلیته وي. سورۃ تغابن مدنی سورۃ ته د دې تعلق د مخ کی صورت سره مخ کی صورت کې ترغیب ورک جهاد تا نو دی صورت کې وی جهاد کې نو صدا پاره بکې توحید مسلې لبکې د الله د یووالي مسلې لبکې دعوت صورت صدا دعوت صورت دارا چې تابعداري ور کوي ترغیب ور کی تابعداري د پیغمبر علی السلام تا او دعوت توحید سر کې یسبح د الله نمونه پکې سور لستخا چې تکرار تلر کې 14 سور لز د الله نمونه دی بغیر د تکرار او خلاصه خو آسان د سر کې دعوت توحید بیا درې دلایل عقلیه بیا تخفیف دنیوي د دنیا یار ور کوي او څوک چې نه مني رسالت د پیغمبر علی السلام ناغه ته زجر ور کوي اخرت اثبات کوي قرآن صداقت ذکر کوي اخر کې ترغیب جهاد تا او اطاعت الرسول تا. بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله پاکی بیانی د الله د پارا ما هغس فی السماوات چې اسمانونو کې دي او ما هغس فی الارض چې زمکه کې دي زمکه کې دي له الملک خاص داغه د پارا بادشاہی دا وله الحمد داغه د پارا حمدونه دي وهو على كل شيء قدير او دغه الله پر شی باندې قدرت والا دی. هو الذي الله غزات خلقکم چې تاسو پیدا کړی فمنکم بعض استاسن کافرون کافر دی ومنکم بعض استاسن مؤمنون مؤمن دی. د آیات هم د اشاره کوي چې دنیا کې ټول مسلمانان کې دي نشي بعض به کافر او بعض به مسلمانی بعض به په حق او بعض به په باطل باندې توجه وکړم. نو دغه عقیده چې نن سبا د بعض خلکو جوړه شوې ده وحدت ادیان وحدت ادیان یاره بس دا ټول دینونه په حق دي چې څوک په کومه لار وي الله لزین په يهودیت زی او په عیسایت زی یا په بلزی په بلزی نه ان الدین عند الله الاسلام غوره دین څه دی د الله په نسبت اسلام دی بل دین الله ته قبول نه دی و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. درې مې بار اخر مخکې راځي چا چې د اسلام نه علاوه بل دین ولټو فلن يقبل منه دنه قبول نشي
وهو فی الاخرة من الخاسرین. پوه شو کنه. نو دا ځان له چې دی نو سره تدې باندې خلکو زور ورکړي چې راشه بسې وحدت ادیان او ټول دینونه به یو. نه دینونه ټول نه یو کیږي او به نه یو ځای کیږي. دلته قرآن کریم ذکر کی بعض کافر دی دنیا کې بعض مومن. والله الله چې بما پای چې تاسو عمل کوي بصیر لیدونکی دی. خلق السماوات پیدا کړی دی الله اسمانونه ول ارض زمکا بالحق په حق سره یا بالحق د پاره د سرګندولو د حق. وصورکم شکلونه درکړي تاسو ته فاسن صورکم نو خیسته کړي دي شکلونه تاسو ویلیه المصیر او خاص هغه ته واپس دا الله خیسته شکل صورت در کړي په دوه خو باندې روان کړي. څومره خیسته پوزا څومره خیسته سترګې څومره خیسته وګونه در کړي دي. ته وګوره دا خیسته شکل صورت الله در کړي په کوم انداز باندې الله روان کړي. ستا د دوانو خپو کې یو خپل لنډوي نیم انچم لنډوي نو ته به ګوډ ګرځې دی او که ستا دا غوږونه دی درله غټ غټ لکه د زناور در کړی د غویي غونتې نو بیا به څنګه به دې ښکارې دی. دا پوزې دله الټه لګولې وې بیا به دې سکون باران کې به د دې له بیا له چترې ګرځوله داسې ده باران به پکې کېده. پوه چې دا د الله رب العزت سری یو خیسته شکل الله رب العزت درکړ. فاحسن صورکم دا شکلونه الله درکړ. او ګوره دنیا کې چې دنیا کې څومره انسانان دي بېشمیره څه شو څومره انسانان دي د هر شکل د بل نه جدا دی. د هر شکل څه ناڅه فرق پکې دی. که تو امین هم دي یعنی کوم ماشومان که یو ځای د مور نه پیدا شي نو بیا هم پکې څه ناڅه فرق دی. اول نو سړی فرق نه شي ول چې هغې سره کېنې پاسې بیا سړی فرق کولی شي. پوه شو پې دي کې الله څه ناڅه فرق یې دا دومره شکلونه صورتونه الله سره دا انسان له دا د الله په قدرت دلیل دی چې الله صرف د عبادت لایق دی. دا دلایل عقلیه دي. فاحسن صورکم نو ښایسته کړي دي شکلونه ستاسو وإلیه المصیر او خاص هغه ته واپس ده. یعلم پوهه دی الله ما پاغ فی السماوات چې اسمانونو کې دی والارض په ځمکه کې. ويعلم پوهه دی ما پای تسرون چې تاسو پټوي او ما پاغ ستعلنون چې تاسو ښکار کوي. والله علیم بذات الصدور الله پوهه دی پر رازونو د سینو باندې. ستا زړه کې چې دننه کوم رازونه دي ستا په زړه کې چې دننه کومې خبرې پټې دي صرف پې ته خبر یې نو تب پې خبر یې خو ستا نه مخکې پې الله خبر دی. ستا د زړه په راز باندې د زړه په پټه خبره باندې الله پوهېږي. سورة طه کې دی ویلو که نه یعلم السر و اخفا الله به څه پوهېږي په پټه باندې او د پټې نه چې کومه پټه ده په هغې هم پوهېږي. و اخفا څه معنی ده چې د پټې خبرې نه ستا د زړه راز دی د هغه راز نه دننه چې کوم راز دی هغې باندې م الله پوهېږي. نو علما هلته کې تفسیر کې بیا وایي یعلم السر و اخفا په پټو م الله پوهېږي یعنې ستا زړه کې یو راز ستا پټ ساتلی چاته یې ویې نه چې زړه کې دې څه مقصد دی په دې م الله پوهېږي. اخفا بیا څه معنی ده؟ اخفا معنی دا ده چې ستا د زړه کې یو راز دی دا کله ښکاره شو پوه شوې پې هغې نه پس چې بله کومه پټه خبره راځي نه هغې ته اخفا وایي. یعنې هغه تا ته هم پته نه لګي چې د دې راز نه بعد به زما زړه ته بله پټه کومه خبره راځي په هغې م الله پوهې دی. یعلم السر و اخفا. قرآن کریم عقیده جوړوي ښه چې ته زړه کې څه ساتې دماغو کې څه سوچونه کې دا ټول الله ته پته ده. یعلمو پوهه دی الله ما پاس فی السماوات چې اسمانونو کې دی والارض او ځمکه کې دی. ویعلمو پوهېږي الله ما پاغه تسرون چې تاسو پټوي او ما پاغه تولنون چې تاسو ښکار کوي. والله علیم بذات الصدور الله پوهه دی پر رازونو د سینو باندې. یا ارحم الراحمین.